د اختر د مونځ نیت به څنګه کې یوه دا مسله شوه. دویمه مسله دا ده چې د اختر د مونځ مکمل نقشه څه ده، مکمل طریقې کار یې څه دی. دوه خبرې شولې. درېیمه دا ده چې د اختر په مونځ کې تکبیرات د چا نه پاتې شي. مقتدي وي راغللې امام تکبیرونه کړي دي او ته جمع کې شامل شوې، ته به اوس څه کې؟ صحیح شوله. څلورمه چې یو رکعت د سړي نه تلی وي مقتدي نه او د امام سره دی شامل شو، دویم رکعت یې وکړو خو یو رکعت دی تلی، امام چې سلام وګرځوي دی به د باقي رکعت څنګه راګرځوي؟ دی کې خو واجب تکبیرونه هم دي، دی به څنګه راګرځوي؟ ټیک شوله. پنځمه مسله دا ده چې تکبیرات پاتې شي نو په دې باندې سجده سهو شته دی او که نشته دی. دا پنځه ضروري مسلې چې د اختر د مونځ پوره نقشه او پوره خبره پکې ده، دا به په دې ننني کلیپ کې تاسو سره نشر شي. ګوره اول خبره خو دا ده چې د اختر د مونځ نیت سره، نو نیت خو اصل کې د زړه فرض دی چې په زړه کې ستا نیت وي چې د اختر د مونځ واجب مونځ کوم په دې زر امام پسې، بس دا زړه کې په نیت کې وي الله ستا د رضا دپاره بس الله اکبر کوه. خو چا په دې اطمینان نه راځي او په خوله ورسره وایي نو بیا همدغه ده چې نیت کوم د زړه د خلاصه 2 رکعته واجب مونځ کوم د وړوکي اختر یا د غټ اختر سره د واجب تکبیرونو خاص الله تعالی را په دې زر امام پسې مخ مې د کعبې شریفې په لور که الله اکبر. بس دغه طریقې سره که نو دینه مختصر ویلی شي. صحیح شوله. دا خو د اختر د مونځ د نیت طریقه شوله. اوس د اختر د مونځ طریقه سره ډانچه او نقشې څه ده مکمل. نو ګوره هغه داسې ده چې امام صاحب څنګه نیت وتړي الله اکبر تا مو سره نیت وتړو نو د سبحان نه به تم شروع کی، امام هم شروع کی، ولا اله غیرک باندې به تم سټاپ شي، امام صاحب هم سټاپ شي. دلته امام به 3 تکبیره کوي چې دا واجب دی لومبي رکعت کې، مو 3 په دویم رکعت کې الله اکبر غوږونو له به ګوتې یوسي، لاسونه به ځوړندي ستام د امام هم، بیا الله اکبر بیا به لاسونه ځوړندي، بیا الله اکبر غوږونو له به ګوتې یوسي، بیا به لاسونه ځوړندي. درېیمه پیره چې الله اکبر وي بیا به نیت وتړي او اعوذ بالله بسم الله به امام وي، ته به خاموش ولاړې. هغې نه پس به صورت هم وي، د صورت نه پس به رکوع لاړ شي، 2 سجدې دا رکعت په دې طریقه باندې شو. دویم رکعت ته چې امام صاحب څنګه پاسي نو ته به خاموش ولاړې، هغه د بسم الله نه شروع کړي الحمد پوره ووایي او بیا ولدوالین امین نه پس صورت ووایي او په صورت پسې دی لا رکوع له نه تلی چې صورت ختم شي رکوع لا نه تلی، دقلته بیا 3 تکبیره کوي. غوږونو له به ګوتې یوسي الله اکبر، لاس به ځوړندي، بیا به الله اکبر وکړي، لاس به ځوړندي، بیا به الله اکبر وکړي نو بیا به رکوع له ډایرکټ لاړ شي. باقي مونځ بس عام طریقه شو چې د مانځه څنګه ده په هغه طریقه اخري قاعده به وکړي، سلام به وګرځوي. دا خو د اختر د مونځ هغه طریقه شوله. صحیح شوله. درېیمه خبره دا وه چې د اختر مونځ کې ته شامل شولې او تا نه تکبیرونه تلي. نو ګوره د دې مختلف حالتونه دي. یو دا دی چې ته شامل شو، امام قرات شروع کړی، د ثنا د زیر تکبیراتو نه اوښتی دی، هغه الحمد شروع کړی، ته په داسې ټایم کې شامل شولې، یا قرات صورت شروع دی ته په داسې ټایم کې شامل شو، خو تا نه تکبیرونه تلي دي مقتدي. نو ته به دلته څه وکړي چې څنګه نیت وتړی که نه، لومبنی الله اکبر دا نیت دې وتړو نو د هغې نه پس به ته 3 تکبیره دا به وکړي، 3 تکبیرونه به وکړي، غوږونو له به ګوتې یوسي الله اکبر، بیا به لاس ځوړند کړي، بیا غوږونو له ګوتې 3 تکبیره به ته وکړي، د امام قرات شروع دی. د هغې نه پس به ته چې کوم دی امام بیزي رکوع او دغه رکعت دی ورسره وکړو. خو که داسې حالت کې ته چېرته رالې چې امام رکوع له تلی دی، ټیک شوله، رکوع له ځي یا رکوع له تلی دی او تا بسیله رکعت رړی، نو په دغه ټایم کې به ته اوس څه کې دلته خو که ته تکبیرات کې تا نه رکعت ځي او تکبیرات خو دلته به ته په ولاړه کې نو تا نه خو دلته رکعت ځي. نو دلته مسله دا ده که تا رکوع رړولی شو خو تکبیرات 3 اول پوره که په ولاړه، هغې نه پس رکوع ته لاړ شه. که تا ته خطره وه چې زه تکبیرات کوم زما نه رکوع ځي نو ته به څه وکړي، رکوع ته به لاړ شي. رکوع کې به بیا څه کې، که ته وایې چې زه سبحان ربي العظیم پوره کوم 3 پیرې نو زما نه بیا دلته تکبیرات پاتې کېږي، نو دلته سبحان ربي العظیم هم بیا مه وایه او په رکوع کې لاسونه به غوږونو له نه وړي، به لاسونه به دې په پنډو باندې ایښي او 3 تکبیره به ته په رکوع کې ووایې، نو ستا هغه واجب تکبیرونه څه دي هغه په رکوع کې ادا شو. ټیک شوله. باقي خو تا مونځ د امام سره بس څنګه کوي بیا به ورسره هماغسې کې. اوس دا خو یو رکعت شو. دویم رکعت کې که چېرته ته شامل شو د امام سره، یو رکعت د نه مکمل تلی، نو دا یو رکعت به ته څنګه راګرځې؟ نو چې امام څنګه سلام وګرځوي که نه نو ته به پاسې سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې اعوذ بالله بسم الله پوره الحمد، د هغې نه پس صورت او د صورت نه پس لا رکوع له نه تلی، دغه ځي کې په ولاړه 3 تکبیره څه دي دا به وکړي، د هغې نه پس به رکوع له لاړ شي. نور عام مونځ دی دغه طریقه شوله. اوس که چېرې ته په دویم رکعت کې د امام سره شامل شولې، دویم رکعت کې شامل شولې د امام سره او نو دویم رکعت کې خو امام تکبیرونه د صورت نه پس وي رکوع ته راتللو نه مخکې، نو په دغه ټایم کې چې ته شامل شو نو که داسې ټایم و چې تا همغه مسله ده چې لومبي رکعت کې مې کومه بیان کړله، بس که خطره وه چې یاره دلته ما نه رکوع ځي نو بیا په
ولاړه تکبیرات مو وایه بس رکوع له امام سره لاړ که خطره نه وه رکوع دې رړولی شو تکبیرات په ولاړه ووایه زر زر او د هغې نه پس رکوع له لاړ شه خو که نه خطره وه چې رکات رانه ځي نو رکوع له لاړ شه اول ته لاسونه به غوږونو له موړه په پنډو لاسونه به پراته او په رکوع کې 3 تکبیره څه دي هغه ادا که که تسبیحاتو نه پس دغه وه چې یاره زه نشم کولی تسبیحات کوم نو تسبیحات هم پرېږده سبحان ربي العظیم او دغلته 3 تکبیره ووایه دا خو طریقه شوه اوس که تا نه دواړه رکعتونه تلي او په آخر کې د امام سره څه شوي شامل شوي د اختر د مونځ دواړه رکعتونه تلي نو اوس به داسې طریقه اختیار کړي چې امام څنګه سلام وګرځوي که نه نو د اختر مونځ تا نه خو دواړه رکعت تلي نو دواړه رکعتونه به د سر نه هغسې وکړي چې کومه نقشه ما د اختر د مونځ کومه طریقه بیان کړه بس په هغه طریقه باندې به د سر نه وکړي د اخره پورې دا مسله شوه اوس بله مسله دا راځي چې تکبیرات پاتې شي د اختر په مونځ کې نو په دې سجده سهوه شته که نشته نو ګوره د متقدمینو علماو د مخکینو علماو دا دغه وه چې یاره په دې باندې سجده سهوه شته دا سجده سهو واجب ده که چانه تکبیرات پاتې شو که واجب پاتې شو نو سجده سهوه پرې راله خو د متاخرینو فقهاو بیا دا فیصله وکړه چې چونکې د اختر په مونځ کې ګڼه ډیره وي په دې کې ګڼه ډیره وي عام طور به دا مونځونه په عیدګاهونو کې کېدل نو په هغې کې به ګڼه ډیره وه نو هلته چې سجده سهوه بیا کې که نه نو هلته چونکې بیا په خلکو باندې خلط راځي ګډوډوالی راځي او مطلب یو مانځه کې یو خرابي جوړېدی شي د خلکو په منځ کې نو د هغې د وجې نه علما وایي چې یاره دا تکبیرات پاتې شي نو په هغې باندې سجده سهوه نشته خو ګوره که په مساجدو کې د اختر مونځ کېږي او هلته د خلط او د ګډوډوالي خطره نشته په خلکو باندې ګډوډوالی نه راځي اشتباه نه راځي نو په دغه ځای کې بیا سجده سهوه څه ده دا په دې باندې پکار ده دا د اختر د مونځ هغه مکمل نقشه وه چې تاسو ته ما بیان کړله او مکمل طریقه او نیت او ارڅ هغه تاسو ته ما بیان کړه تاسو یې په خپله هم زده کوئ او ملګرو سره هم شیر کوئ جزاکم الله خیر